السلام علیکم ملګرو د پی ټی آی ټول فینز له ډیر مبارک وي. اخر هغه خبر راغو د کم خبر چې د پی ټی آی فینز ته د عمران خان مینوالو ته ډیر بے صبرۍ سره انتظار او عمران خان په توشخانه کیس کې د اټک جیل نه رها کېدو حکم وته جی اسلام آباد های کورټ دا حکم وکړو چې عمران خان په توشخانه کیس کې رها کړل شي جی. اوس دینه علاوه چې نور کم نوی اپډیټس به سره هم په دې ویډیو کې شریک کیږي. دینه علاوه نور هم څه نوی معلومات شته دي او دینه علاوه نور هم داسې څه خطرې شته چې دوباره عمران خان گرفتاری دی شي جی. نو په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوم خو هغې نه مخکې ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ځکه ډېر ملګري په دې انتظار باندې وو څو ورځې د عمران خان د دې کیس فیصله به نن به عمران خان رها شي نن به رها شي نن به رها شي. هر ورځ به هم دا خبر راتلو کله به وکیل بیمار شو کله به جج کیس ډیلی کو کله به د وکیل د طرف کیس ډیلی شو. خو نن اخر د عمران خان وکیلانو ډېر زیات مهنت وکړو ډېر زیات سټرګل وکړو او د عمران خان د وکیلانو په مهنت او په سټرګل باندې اخر د کیس فیصله وشو جی. اسلام آباد های کورټ عمران خان رها کو. عمران خان په توشخانه کیس کې چې کومه سزا و سزا معتدله خبر نه دراغله خو د عمران خان د رها کېدو خبر راغو جی. مطلب سزا چې کومه په هغه خاطر 3 کاله کې یا 15 کاله نه اهلی او ورسره کومه جرمانه و دغه حواله سره لاسنوي خبر نه دراغله خو صرف دومره خبر راغو چې عمران خان په توشخانه کیس کې د اسلام آباد های کورټ د رها کېدو فیصله وکړه جی. دین علاوه سایفر کیس چې کوم دی هغه هم په عمران خان باندې شته دی. الریډي په سایفر کیس کې شاه محمود قریشي الریډي بندیوان دی الریډي په جیل کې دی الریډي اف ای ای په هغه باندې مطلب انویسټیګیشن هم کړي. اف ای ای ته سو ځله هغه نه انویسټیګیشن کړي دی او ورسره شاه محمود قریشي چې په جیل کې دی نو مطلب عمران خان به هم په جیل کې کېدی شي په سایفر کیس کې. خو د عمران خان چې کوم وکیلان دي او کوم لیګل ټیم دی هغه د عدالت نه دا غوښتنه کړې و چې عمران خان د څومره هم کیسز په عمران خان باندې جوړ دي نو د هغې ضمانت ته فلحال کې مطلب د هغې عمران خان ته ضمانت میلو شي. چونکه د عمران خان تقریبا 9 کیسونه داسې و چې په هغې کې د عمران خان ضمانتونه کینسل شي. مطلب چې عمران خان په توشخانه کیس کې د اټک جیل نه راوځي نو نور کیسونو چې په هغې کې عمران خان دوباره ګرفتارېدی شو نو په هغې حوالې سره هم د عمران خان چې کوم لیګل ټیم دی ډېرې زیاتې منډې تړې ووهلې او هغه کیسونو کې هم عمران خان ته ضمانت ورکړي. خو سایفر کیس چې کوم دی هغه ډېر زیات مطلب خطرناک کیس دی چې په دې کې د عمران خان مطلب دوباره ګرفتارېدی شي. عمران خان لا فلحال په اټک جیل کې د ټایم چې زه دا ویډیو جوړوم نو فلحال لا په اټک جیل کې دی. دې نه پس په رها کېږي نو رهایي نه پس که چېرې په سایفر کیس کې گرفتار نه شو نو زمان پارک رهایشګاه بزي او کېدای شي بیا لایف کانفرنس هم وکي لایف خپل پیج نه خپل سوشل میډیا سمره هم دغه پلیټ فارمز دي سوشل میډیا هغه نه لایف راشي او خپل حال احوال تاسو سره شریک کی. خو تر اوسه پورې خبردار دي چې اسلام آباد های کورټ د عمران خان رها کېدو فیصله وکړه جی. او سایفر کیس چې کوم دی هغه لا فعلا د عمران خان وکیلان وای چې هغه زموږ د لپاره یو خطرناک کیس ثابت دی شي کېدای شي په سایفر کیس کې اف ای ای والا چې کوم دی عمران خان یو ځل بیا گرفتار کی. تر اوسه پورې دا اپډیټس او نور اپډیټس لپاره سټی ټیون پیج فالو کړئ چې نور اپډیټس د الله په وخت باندې ملاویږي. ډیره زیاته مننه جی. والسلام.